خځې مونږ چې د دې نه مخکې پروتین انټروډکشن چې دی هغه کړو هغه زه تاسو ته لږ ونته چې دی نو هغه واضح کړم چې یاره پروتین څه شی دی. نو تاسو ته زه یو 2 منټو کې چې دی روندې د هغې هغه ریویژن وکړم چې یاره پروتین دا یو ګریک ورډ دی، پروټیس نه وتی دی چې د هغې معنی ده موسټ امپورټنټ، د ټولو نه اهم. د دې معنی څخه دا ده چې زموږ بدن که چېرې روسټ کړی شي او اوبه ترې نه ووتلی شي اپریټ شي نو 60% زموږ باډي ویټ چې دی نو هغه د پروټین نه جوړي. پروټین چې دی تاسو ته بیا نیکسټ دې پسې خبره کړې وه چې دا د امینو اسید نه جوړ دی او تقریبا 300 امینو اسید چې دی دا په انیملز کې یا هیومنز کې د ټولو کې موجود دي، خو ډېر امینو اسید ډېر پروټین داسې دي چې هغه د 20 امینو اسیډز نه جوړ دي. ډېر پروټین هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ سټینډرډ امینو اسید. مختلف امینو اسید چې دی دا یو بل سره یو ځای کېږي او د دې نه پروټین جوړیږي. د دې امینو اسید په منځ کې چې کوم بانډ جوړیږي هغې ته وایي پیپټاید بانډ، چې ښه ډېر امینو اسید یو بل سره یو ځای شي نو یو پولي پیپټاید چین ترې نه جوړ شي چې هغې ته موږ پروټین وایو. بیا دا خو د دې موږ انټروډکشن کړو، بیا موږ د دې لږ کلاسیفیکیشن کړو چې یاره څه امینو اسید داسې دي چې هغه بدن په خپله جوړوي، څه چې دی نو هغه نه جوړوي. څه داسې امینو اسید دي چې په هغې کې بنزین رنګ نی، چې کوم کې بنزین رنګ نی نو هغې ته موږ څه وو؟ هغې ته موږ وو الیفیټک. هغې بیا ما تاسو ته فارموله هم ښیلې وه. بل امینو اسید ما بیا تاسو ته ویلو چې یو ته موږ وو ایرومیټک. ایرومیټک امینو اسید هغې ته وایي چې هغې کې بنزین رنګ وي. بیا ما تاسو ته یو امینو اسید داسې ښیلی وو، یو ګروپ چې هغې باندې چارج نی، هغې ته ان چارج امینو اسید وایي. او بل ګروپ ما تاسو ته داسې ښیلی وو چې په هغې کې چارج موجود وي. نو یو پازیټیولی چارج وي هغې ته بیسک امینو اسید وایي، او یو نیگیټیولی چارج نیگیټیولی چارج چې هغې ته بیسک وایي، یو پازیټیولی چارج چې هغې ته اسیډک امینو اسیډز وایي. نو مونږ چې دی تر دې پورې را رسېدلي وو. نیکسټ ورپسې چې کوم کلاسیفیکیشن دی دا نننی زموږ ټاپک دی، هغې طرف ته مونږ راځو. کلاسیفیکیشن بیسډ آن پارټیسپیشن ان پروټین سینتھسس، یعنی د پروټین کلاسیفیکیشن آن د بیسس آف participation in protein synthesis، یعنی چې پروټین جوړولو کې کوم امینو اسید سالي د هغې په بنیاد باندې چې دی مونږه پروټین په دوو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. په هغې کې چې دی یو دی سټینډرډ امینو اسیډز. سټینډرډ امینو اسید لومبی زه تاسو جنرال پوه کوم بیا به ریډ کړو نو ستاسو ذهن ته به راشي. تاسو دا چلو کوئ یو کاپي او بالپین چې دی دا ځان سره ساتئ او دا نوٹ کوئ نو تاسو ته بیا چې دی په یادولو کې اساني. سټینډرډ امینو اسید چې دی دا هغه امینو اسید دی چې هغه په پروټین جوړولو کې حصه اخلي. تقریبا 20 داسې امینو اسید دي چې هغه پروټین جوړولو کې حصه اخلي او هغې امینو اسید ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو سټینډرډ امینو اسیډز. نان سټینډرډ امینو اسید څه شی دی؟ هغه امینو اسید چې هغه په پروټین جوړولو کې حصه نه اخلي خو بیا هم چې دی بدن کې امپورټنټ کار کوي، امپورټنټ سټرکچر یې جوړوي، لکه هیر شو، نیل شو، نور څه کنیکټیو ټیشو شو، سټوریج په تور باندې کار کوي، ترانسپورټیشن اف مټیریل کوي، دغه شان مسل کنټریکټ کوي او ریلیکس کوي، داسې نور ډېر کارونه کوي. نو داسې چې دی کوم امینو اسید چې هغې ته موږ نان سټینډرډ امینو اسید چې هغه په پروټین جوړولو کې حصه نه اخلي او بیا هم چې دی بدن کې اهم رول پلی کوي، اهم کار کوي، هغې پروټین هغه امینو اسید ته چې دی نو موږ څه وایو؟ نان سټینډرډ امینو اسیډز. ښه نو اوس به یې ریډ کړو. Standard amino acids are those amino acids which take part in protein synthesis are called standard amino acids. Those amino acids which take part in protein synthesis هغه amino acid چې هغه پروټین جوړولو کې حصه اخلي هغې ته موږ standard amino acids. شل چې دی 20 amino acid داسې دي چې هغه standard amino acid دي او هغه پروټین جوړولو کې حصه اخلي. Non-standard amino acid, those amino acids which cannot take part in protein synthesis, but some of them play important role in the body. هغه امینو اسید چې هغه په پروټین جوړولو کې حصه نه اخلي خو بیا چې دی بیا هم چې دی د هغې بدن کې اهم کارونه دي، اهم کار کوي زموږ بدن کې هغه امینو اسیډز، نو هغې ته موږ وایو نان سټینډرډ امینو اسید. لکه ارنیتین شو، سټرولین شو، دا امینو اسید چې دی دا نان سټینډرډ دي. ښه بیا ورپسې دی کلاسیفیکیشن آن د بیسس آف نیوټریشن. د خوراک په بنیاد باندې چې دی نیوټریشن مین فود په بنیاد باندې چې دی مونږ امینو اسید په دریو ګروپونو کې تقسیم کړي دي.
نو بیا زه تاسو دغه شان پوي کوم بیا به ریډ کو essential amino acid چې دی دا هغه amino acid ته ویل کېږي چې هغه بدن نه جوړي په خپل باندې دا به چې دی ته د خوراکونو نه چې دی نو بدن ته وردن نه کې او ستا د بدن هغه ضرورت په پوره کوي که دا چې ته د خوراک نه وردن نه کې نو ستا بدن کې به د پروټین د کمی خطرناک بیماریانې پیدا کېږي چې د هغې سره چې دی نو بیا باډي سروایو کوي نه بدن چې دی هغه بیماریږي او فاینلي د ډیث طرف ته ځي نو هغه امینو اسید ته موږ essential امینو اسید وایو دوباره زه ریپیټ کوم essential امینو اسید هغه امینو اسید چې هغه بدن په خپل نه جوړي هغه چې موږ د خوراکونو نه د بوټو د خوراکونو نه واخه شو دغه شان د خوراکونو نه به موږ د نکو بدن ته زموږ د بدن ضرورت په پوره کوي نو هغه امینو اسید چې دی نو موږ essential امینو اسید وایو تقریبا لس داسې امینو اسید دي چې هغه موږ د essential امینو اسید کې حسابو په دې کټګوري کې دا راځي نان essential امینو اسید دا د دې الټه شو دا هغه امینو اسید دي چې دا موږ ته د خوراک نه د نکولو ضرورت نه بدن ته یعنی دا بدن زموږ په خپل باندې خپل ډیر مقدار کې جوړي او زموږ د بدن د پروتین ضرورت چې دی هغه پوره کوي هغه ته موږ نان essential امینو اسیدز بل چې کوم دی هغه د سیمی essential امینو اسید سیمی essential امینو اسید چې دی دا هغه امینو اسید دی چې دا اگر چې بدن چې دی هغه برابر مقدار کې جوړي خو دومره برابر مقدار کې نه یعنی کمی نو موږ ته د دې ضرورت بیا راځي نو بیا موږ دا سلیکټ ډیر چې دی نو د خوراک نه چې دی پوره کوو نو دا یعنی 50-50 غونډه دی نو دا امینو اسید ته چې دی بیا موږ سیمی essential امینو اسیدز وایو خلی تاسو ته دا په یو لفظ کې ایکسپلین کوم essential امینو اسید هغه چې بدن نه جوړي او بهر نه به ورکي نان essential هغه ته ویل کېږي چې هغه بدن جوړي سیمی essential هغه ته ویل کېږي چې هغه بدن جوړي خو دومره نه چې کوم زموږ ضرورت پوره کړي دا به خامخا بدن لکه سلک ډیر بدن هم جوړي خو سلک ډیر به بهر نه وردن نه کې د خوراک په شکل کې نو دې ته سیمی essential وي ریډ وکړو they are classified as below essential amino acid those amino acids which are not synthesized in the body and must be taken from diet to meet an animal's metabolic need are called essential amino acids هغه امینو اسید چې هغه بدن جوړی نه او د خوراک نه بدن نه کې مطلب د خوراک په شکل کې بدن نه کې نو هغه امینو اسید ته موږ وایو essential amino acids non essential amino acids those amino acids these amino acids are not provided through diet خوراک کې دا موږ نه ورکو because ځکه they can biosynthesize in sufficient amount within the organisms ځکه چې دا په بدن کې دنه خپ زیات مقدار کې جوړیږي نو ضرورت نشته چې دا موږ بهر نه وردن نه کو نو دا امینو اسید ته موږ وایو non essential amino acids semi essential amino acids these amino acids are synthesized in the body but are not produced in sufficient amount to meet the metabolic requirement دا هغه امینو اسید دي چې دا په بدن کې جوړیږي خو په sufficient amount کې نه جوړیږي یعنی په زیات مقدار کې نه زموږ ضرورت نه پوره کوي نو therefore they should be taken from diet نو د ضرورت پوره کولو لپاره به دا لږ ډېر څه د خوراک په شکل کې دننه کې نو هغه امینو اسید ته موږ څه وایو سیمی essential امینو اسید فار ایگزامپل ارجینین شو هیسټیډین شو دا سیمی essential کې راځي نیکسٹ پیج باندې بیا د لیست ورکړی دی چې کوم امینو اسید چې دی دا essential دي او کوم چې دی هغه non essential دي نو دا نیکسٹ پیج طرف ته ځو تاسو سره سکرین شیر کوم خلی دا چې دی که تاسو ته لږ زه زوم کوم دا لیفټ سایډ ته چې کوم ورکړی دی دا ټول چې دی نو دا essential امینو اسید دي مطلب چې دا بدن نه جوړي دا به خوراک نه وردن نه کې ارجینین هیسټیډین اوس دا نمونه داسې دي چې دا د امینو اسید نیمز دي نو دا به یادول غواړي نو ارجینین هیسټیډین آیسولیوسین لیوسین لایسین میثیونین فینایلنین تریونین tryptophan او ویلین چې دا ټول هغه امینو اسید دي چې دا essential والا کټګوري کې راځي او نان essential کې چې نو دي کې الانین شو اسپرجینین شو اسپارټیک اسید سیسټین ګلومیټیک اسید یا ګلوټامین چې وته مونږ او بیا ګلایسین پرولین
سیرین او ټایروسین. دا چې دی باندې تاسو ریډ ورکوي او دا به چې دی نو کم از کم کني نو چې نیم خو یاد شي. د هغې وجه دا ده چې دا ټیبل چې دی او که چېرې تاسو خیال وکړئ نو بل دا فیټ چپټر چې موږ ووایو نو موږ په هغې کې دا خبره وکړه چې دا فیټ چې دی دا جوړ دی د فیټي ایسډ نه او د الکوهل نه. نو هلته کې بیا تاسو که خیال کړی نو ایون چین فیټي ایسډ و، پورټ چین فیټي ایسډ و، بیا سچوریټډ فیټي ایسډ و، unsaturated fatty acid essential fatty acid او non essential fatty acid دا هغه کلاسیفیکیشن چې دی نو ورکړو. څنګه چې اوس د دې د امینو اسید د خبره روانه ده کنه چې موږ چیرې پروتین د امینو اسید نه جوړي او دا ګروپونه دي کنه څه اسنشیل دي څه نان اسنشیل دي مطلب څه بدن جوړي څه نه جوړي څه لګ جوړي دا شان دي دا غیم نمونه دي او د دې نمونه دي. نو دې کې لږ کنفیوژن راځي. نو تاسو چې دا به بالکل یاد ساتئ چې یاره لکه اوس مثلا زه تاسو ته مثال په دې کې درکړم په دې کې اکثر خلک غلطیږي. اوس دا ګلوټامیک اسید چې دی کنه ګلوټامیک اسید دا اگر چې دا د نان اسنشل امینو اسید خو چې نوم ته ګورې نو ورسره اسید راغلی اوس چې MCQs کې راشي نو ته به پکې کنفیوز چې یاره دا اسید دی که دا فیټي اسید دی که دا امینو اسید دی. نو دا چې دی دا اصل کې امینو اسید دی. نو یو ریډ به تاسو ورکوئ چې یاره دا امینو اسیډز دي او هغه چې دی نو فیټي اسید دي. نو دې ځای کې لږ کنفیوژن راځي. دا به تاسو خیال به دې ته کوئ چې یاره دا اسنشیل دی او دا نان اسنشیل دی. ښه بیا هم په دې چپټر کې پرون ما تاسو ته ویلو چې یاره امینو اسید چې دی دا چې کله یو بل سره یوځای کېږي نو د دې په منځ کې کوم بانډ جوړېږي؟ پیپټاید بانډ جوړېږي. نو دغه شان دی یو امینو اسید بل 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 په شماره یا ډېر امینو اسید چې دی هغه یو بل سره ولګي د هغې په منځ کې چې دی پیپټاید بانډ جوړ شي او یو لوی چین جوړ شي د امینو اسید هغې ته بیا موږ وایو پولی پیپټاید یا پولی پیپټاید چین هغې ته پروټین وایي د پولی پیپټاید چین ته. اوس پیپټاید څه شی دی؟ نو د امینو اسید په منځ کې چې کوم دا بانډ جوړېږي د دوو امینو اسید په منځ کې هغې ته چې دی نو موږ څه وایو هغې ته موږ وایو پیپټاید بانډ. ښه دا بانډ څنګه جوړېږي؟ نو دا به لږ ریډ کړو. پیپټاید بانډ a chemical یا covalent bond with the carboxylic group of one amino acid and the amino group of another amino acid result in the removal of water molecule and the bond form is called peptide bond. هغه بانډ تاسو ته ما مخکې ویلي چې پروټین جوړ د څه نه دي؟ د امینو اسید نه جوړ دي. هر امینو اسید کې که چېرې فارمولې ته وګورئ نو په منځ کې کاربن وي هغې ته موږ الفا کاربن وو. پکې ورسره بیا الفا کاربن سره څلور ګروپونه لګېدلي نو هغه درې ګروپونه چې دی هغه پکې بالکل کانسټنټ دي خو دا آر چې دی هغې ته چې موږ الکایل ګروپ وو ویریبل ګروپ ورته وو که نه دا چې بدلې نو امینو اسید بدلېږي. نو دا درې چې کوم نور ګروپونه دي په دې کې یو راځي کاربوکسیلیک ګروپ هغې ته موږ COOH ګروپ وو. NH2 امینو ګروپ H ته موږ پکې هایدروجن وو او دا آر چې دی دې ته الکایل ګروپ وو. اوس تاسو د دې پیپټاید بانډ د جوړېدو طریقې ته وګورئ نو دا بره زه لږ زوم کوم تاسو ته به کلیر شي. ګورئ امینو اسید دی په منځ کې کاربن دی یو طرف ته NH2 دی بل طرف ته دی COOH بیا H ته او لاندې R دی پلس دا یو امینو اسید شو پلس دا بل امینو اسید شو N او دا ګوره دوه H دی NH2 بیا H دی بیا R دی دا R2 دی افانې R1 او بیا COOH دی. اوس دا دوه امینو اسید دي که نه په دې کې د دې یو امینو اسید د کاربوکسیلیک ګروپ چې دی دا COOH ګروپ دی او د دې بل امینو اسید د NH2 والا ګروپ چې دی نو د دې NH2 والا کې به د یو H او د COOH والا ګروپ د یو OH نو دا OH او H چې یو ځای شو نو ګوره دوه H شو یو O شو نو H2O شو نو دا به یو ځای شي H2O به ترې نوځي دا ماینس H2O مطلب څه شو یعنی واټر مالیکول ووتو نو ریمیننګ به څه پاتې شي دا ریمیننګ به ټول چې دی بس دا به یو ځای کې نو دا چې دی نو بس پیپټاید جوړ شو دې ته موږ ډای پیپټاید وو. څنګه به جوړ شي نو ګوره NH2 به یو هماغه HP R1B CB اوس دا CO دی دا به مي خو OH او H خو ووتو که نه نو څه به پاتې شي CO او N به پاتې شي نو دا تاسو لاندې خیال وکړئ N او NH2 دی دا لاندې چې څه پاتې شوي نو دی هغه لیکلی دی NH2 دی C دی R1 دی بیا CO دی دا واټر خو وتی دی ته نه N او دا CO چې دی که نه د دې په منځ کې دا کوم بانډ نه دی
دا د دوه امینو اسید په منځ کې دا بانډ دی پیپټاید بانډ موږ دې ته وایو او دغه شان د امینو اسید په منځ کې پیپټاید بانډ لګي او امینو اسید یو بل سره یوځای کیږي په دې طریقه باندې او پروتین چې دی نو هغه جوړي نو دا خو د پیپټاید بانډ د جوړېدو طریقه ده د کې بالکل نه هغه امینو اسید چې هغه کې چې دی نو دوه هغه طریقه چې پای کې دوه پروتین یا دوه امینو اسید یو بل سره یوځای کیږي او د هغې په منځ کې دا کوم بانډ چې جوړیږي هغې ته موږ وایو پیپټاید بانډ او واټر مالیکول چې دی موږ کنډنسیشن ریاکشن وایو بیا ورپسې چې دی سورسز اف پروټین دی یعنی پروټین چې دی دا موږ ته د څه څخه حاصلیږي نو پروټین چې دی دا موږ ته د مختلف خوراکونو نه حاصلیږي ستاسو ته ما مخکې چې دی د دې کلاسیفیکیشن ووی چې څه پروټین چې دی داسې دي چې هغه موږ ته د پلانټ نه حاصلیږي څه چې دی هغه د انیملز نه حاصلیږي ایز ا هول چې دی ډېر پروټین چې دی هغه موږ ته یا د پلانټ نه یا د انیمل نه حاصلیږي لومبه چې د موږ وراشو انیمل سورسز ته ان انیمل سورسز هغه پروټین چې کوم موږ ته د انیمل نه حاصلېږي پای کې ټاپ چې دی هغه د میټ بل چې دی بیا د فش ایگ اینڈ ملک دا هغه پروټین دي چې هغه موږ ته د انیمل نه حاصلېږي غوښه کې چې دی نو پروټین مقدار د ټولو نه زیات دی په دنیا کې چې دی وړوکی اونټمل کې لوزمبرګ نوم دی هغه چې دی د ټولو نه زیات میټ ایټر انیمل دی میټ ایټر کنټری ده دلته کې اکثر ځناورانو میټ چې دی هغه ډېر زیات خوړی شي 36 کیلوګرام چې دی پر پرسن چې دی هغه غوښه خوري په کال کې نو هغه چې دی نو پروټین انټیک ډېر کوي دویم نمبر باندې امریکا تقریبا 120 kg چې دی پر ایوریج کنه هغه پر ایر چې دی نو غوښه خوري او د ټولو نه کم چې دی نو پکې د انډین چې دی نو هغه دومره نه خوري تاسو پته راغی زیاتره د غوا او دا چې دی نو هلته بین دی ځایونو کې نو د هغې تقریبا 4 kg ایوریج باندې چې دی پر ایر چې دی ډېرو ځایونو کې غوښه خوړی شي نو بهرحال میټ چې دی په دې کې پروټین کنټینټ چې دی نو هغه زیات دی فش چې دی په هغې کې پروټین زیات دی ایګ چې دی په دې کې ډېر ښه کوالټۍ والا پروټین دی او ملک چې ملک خو تاسو ته الریډي پته ده پرفیکټ ډایټ دی ټول نه ښه خوراک چې دی نو ملک دی ځکه چې هغې کې پروټین هم دی خو د هغې نه علاوه نور پکې ډېر هغه څیزونه دي چې هغه موږ ته بدن ته په برابر مقدار کې پکار دي لکه زه تاسو ته مثال درکړم ماشوم چې پیدا شي نو هغه ته موږ نه اوبه ورکوو نو اسم ورکوو دغه په ملک باندې کار کېږي نو دې نه اندازه تاسو ولګوئ چې په دې کې هر څیز چې کوم بدن ته پکار دی نو هغه په برابر مقدار کې دی نو دا داسې څیزونه دي دا ټول چې دا موږ ته د انیملز نه حاصلېږي نو دې د وجې دې ته وایي انیمل سورسز اف پروټین ښه اوس که یو کس وایي چې یاره زه به دا خوراکونه ډېر خورم ما کې پروټین ډېري زه به چې دی طاقتور یم انرژي به راته راځي ځکه 1 ګرام پروټین چې دی هغه ماتېږي نو هغه موږ ته 4.0 تقریبا 4.03 کیلو کیلوري انرژي راکوي نو که یو کس وایي چې یاره زه به ډېر خورم نو ډېره انرژي وي نو ډېر کار به کوم رننګ واکینګ ایوریثینګ به کوم نو دا خبره څه حده پورې صحیح ده خو ډېر زیات پروټین چې دی هر یو شی چې یو لیمټ نه زیات شي نو هغه بیا فایده نه کوي نقصان کوي اوس که پروټین کم شي نو هغه اتوماتیک خبره ده چې د پروټین د کمی د وجې به زموږ مسلز کمزوري کېږي هډوکي به مو کمزوري کېږي لاس او پښو کې به مو ساني دماغ به مو چې دی ایکسایټډ وي ګردوی باندې به اثر غورځېږي نو داسې مسلې خو د پروټین کمی د وجې خو که چېرې ته وایې چې یاره زه به میټ او فش او دا بس خورم او بدن به مې غټېږي او سم مطلب دا دی انرژي به راکې راځي نو دا خبره دې لحاظ سره بیا ځکه نه ده چې ډېر زیات پروټین خورو سره چې دی اوبیسټي راځي موټاپا او ډېر خطرناکې بیماریانې راځي هغه چې دی نو هم صحیح خبره نه ده بدن لپاره ډینجرس دي نو دې لپاره موږ ته پکار دي چې هغه پروټین کوم موږ خورو نو برابر مقدار کې خورو نه ډېر او نه کم دې نه علاوه چې دی څه پروټین داسې چې پیکډ فارم کې ملاویږي اکثر د جیم والا چې کوم ملاویږي لکه زه تاسو ته وی پروټین چې دی نو دا اوس مشهوره کمپني ده بهرنی ملک والا پروټین دی هغه استعمالوي نو که چېرې ته وایې چې یاره اوس به زه دا پروټین خورم او بس زما باډي به دې سره جوړېږي او زه به چې دی بالکل غټېږم
نو هغه هم بدن لپاره خطرناک دي. د دې نه چې د نیچرل خوراکونه چې خوري، انډه خوره، الو خوره، دې کې هم پروټین وي. نو هغه پروټین ډېر تیز وي، هغه بیا په ګرده باندې اثر غورځوي، او په ګرده باندې چې اثر غورځوي نو هغه بیا ګرده فیل کولی هم شي، نو بیا د هغې الټه سایډ افیکټ جوړېږي. د هغې سره چې یو چمچ هم یا 2 چمچ هم چې دی ته په یو ګیلاس کې اچې او هغه ته یو پیره استعمال کړي، نو پوره ورځ کې به ورسره ته 12 ګیلاس اوبه څښې. هله به چې دی نو د هغې هغه اثر ستا بدن کې استعمالیږي او ستا ګرده باندې به اثر نه غورځېږي. او د هغې نه هم ښه شی چې دی نو دا نیچرل خوراکونه دي. ایشېدلې انډه وخوره، دغه شان دی ملک وڅښه، دې کې هم پروټین وي. دې باندې هم چې دی نو ستا بدن باډي چې دی هغه جوړېدی شي، د پروټین ضرورت پوره کېږي. ما یو اخبار ریډ کولو امریکن، هغې کې یو سټوري لیکلې وه د پروټین د سورسز باره کې. نو هغې کې یو کس و د هغه ډېر زیات چې دی دا شوق یې و چې یاره زما باډي دې جوړه شي او زه چې دی بالکل ریسلرز لایک شم او بدن چې دی زما د غټ شي. نو هغې لپاره ده د انیمل سورسز آف پروټین شروع کړل. میټ به یې خوړو، فش به یې خوړو، ایګ به یې خوړو، ملک به یې خوړو، که نه مختلف فارمز کې ان د فارم آف یوګرټ وغیره، بټر، چیز، دا به یې خوړل، ملک به یې هم څښلو. اوس دا خوراکونه د کول خو یو نه نیم کس داسې چې هغه خوراک کوي خو بیا هم د هغه باډي چې دی هغه غټېږي نه او جوړېږي نه. نو ده سره هم دا چلو، نو ده داسې چلو کو چې ده چې دی نو ده پروټین واغستو. پروټین چې دی هغه یې داسې چلو کو چې مارکیټ والا دغه چې دی هغه یې واغستو ډبې، او هغه ډبې چې دی د استعمالول شروع کړل. هغه ډبې چې د استعمالولو نو بیا هم چې دی د بدن چې دی څه فرق ونه کړو. د ده بدن چې فرق ونه کړو نو ده وی چې یاره اوس به زه څه بل شی استعمالوم چې زما دا بدن غټ شي. نو دې لپاره ده بیا سټیراید یوز کول شروع کړل. سټیراید چې دی هغه به استعمالول نو بدن په غټېدو شروع شو. سټیراید خو چې دی دې کې اخر کې چې دی ده چې څنګه بدن غوښتو هغه شان د ده جوړ نه شو، نو ده د سټیراید هغه غټې انجکشن شروع کړي. څنګه ځناور ته غټ انجکشن نه وي، هغه شان انجکشن چې دی نو ده شروع. بیا د ده بدن دومره غټ شو او د باډي داسې جوړه کړه د انجکشنو سره چې دی به بهر راووتو، کمیس به یې وباسلو، خلک به چې دی د ده مټو نه ویرېدل او کورونو ته به یې منډه کړه ماشومان. نو باډي جوړه کړه خو چې تقریبا یو 6 میاشتې تېرې شوې نو د ده په دې مټو کې درد شروع شو. درد چې شروع شو دی ډاکټر ته لاړو. ډاکټر ورته ویل تا څه چل کړی وه؟ هغه ته ویل یاره ما خو لومبې انیمل سورسز آف پروټین چې دی هغه استعمال کړي وو، خو هغې باندې ښه نه شوم. بیا مې چې دی سټیراید شروع کړل، بیا مې د هغې انجکشن شروع کړي او دا باډي مې جوړه کړه. اوس چې دی نو زما د مټو کې درد دی. نو چې هغه ورته ډاکټر ټیسټ وکړو نو ورته یې ویل یاره ستا دا مټې چې دی په دې کې دا ټول کیمیکل چې کوم دا تا سټیراید اچولي دي او دا چې کوم انجکشن یې دی ولې دا ټول راجمع شوي دي او دې نه دغه جوړ شوي دي، کاڼي جوړ شوي. مونږ به چې دی تا نه دا مټې کټ کوو دواړه. نو ګوره ریزلټ یې څه راووتو؟ ریزلټ یې دا راووتو د دې خراب شي چې هغه مټې یې ترېنه بیا کټ کړي. نو داسې پروټین مونږ ته نه دی یوز پکار چې هغه د نارمل مقدار نه زیات وي او مونږ ته نقصان نه کوي. دا نیچرل خوراکونه چې دي دا بیسټ پروټین دي. بیا ورپسې دی پلانټ سورسز. نو پلانټ سورسز چې دی دا هغه پروټین چې کوم مونږ ته د بوټو نه حاصلېږي، دالونه شو، ممپلي شو، غنم شو، جوار شو، په دې ټولو کې چې دی نو پروټین موجود دي. نو هغه پروټین چې کوم مونږ ته د بوټو نه حاصلېږي هغې ته مونږ وو پلانټ سورسز. دا چې دی هم په شارټ کوېسچن کې راځي چې وټ آر د سورسز اف پروټین. د انیمل نه حاصلېږي او د پلانټ نه حاصلېږي. بیا ورپسې دی فرست کلاس پروټین. فرست کلاس پروټین چې دی دا څه ته ویل کېږي؟ نو فرست کلاس پروټین چې دی دا هغه پروټین دی چې هغې کې ټول اسینشل اماینو اسید دي. اسینشل اماینو اسید تاسو ته ما مخکې وویل چې هغه بدن جوړوي نه، هغه به ته د خوراک په شکل کې بدن ته درنه کوي. انیمل نه چې موږ ته کوم خوراک حاصلېږي، دا کوم پروټین حاصلېږي، نو هغې کې ډېر اماینو اسید داسې چې هغه اسینشل دي. 10 اماینو اسید داسې دي چې هغه اسینشل دي تقریبا. سیکنډ کلاس پروټین هغې ته ویل کېږي چې هغې کې ټول اسینشل اماینو اسید ني، نان اسینشل هم پکې وي، څه نه څه پکې سیمي اسینشل هم وي. نو هغه پروټین یا دوز پروټین دیٹ does not contain all essential amino acids چې ټول پکې اسینشل ني
ایجی پروټین فرام پلانټ سورسز هغه پروټین چې کوم مونږ د بوټو نه حاصلو نو هغې ته سیکنډ کلاس وي او چې کوم مونږ د انیمل نه حاصلو نو هغې ته وایي فرست کلاس اف پروټین. دا چې دی د دې کلاسیفیکیشن و نیکسټ پیج طرف ته ځو بس لاست پیج دی او ایزی دی بس دا وایو. کلاسیفیکیشن اف پروټین چې دی دا ډېر لوی ګروپ دی ځکه چې بدن کې استعمالیږي ډېر نو د دې ډیټیل هم ډېر دی. د دې کلاسیفیکیشن چې دی دا به تاسو بالکل یاد ساتئ او نن چې دی زموږ ټاپک هم کلاسیفیکیشن اف پروټین پورې دی. بس تاسو ته زه د دې کی در کومه د خبرې پویم پې او تاسو دا چلو کوئ چې ځان سره بل پوینټ راوالئ او امپورټنټ خبره چې دی هغه ورسره لیکئ نو تاسو چې بیا یادوئ نو که چېرې دا لوی درته نه یادېږي نو چې دی نقشې ته ګورئ نو تاسو به خبرې ذهن ته راځي نو تاسو به پوهیږئ په دې باندې. پروټین چې دی دا مونږه مین په څلورو حصو کې تقسیم کړی دی. په هغې کې نمبر 1 چې دی هغه دی فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن، بل چې دی هغه دی فنکشنل کلاسیفیکیشن، بیا دی سټرکچرل کلاسیفیکیشن او بل دی کلاسیفیکیشن آن دیر لیول اف ارګنایزیشن. ښه فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن چې دی دا زمونږه نن وایو. فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن که چېرې تاسو خیال وکړئ دا بیا لاندې راغلی دی او بیا چې دی نو دا په دریو ګروپونو کې تقسیم کړل شوی دی. دا physiochemical classification of protein, this again classified into 3 subgroups: simple protein, conjugated protein, derived protein. simple protein چې دی دا هغه پروټین دی چې کله دا مات شي نو دا موږ ته صرف او صرف امینو اسید راکوي او بل راته څه نه راکوي. البومین په دې کې راځي. البومین څه شی دی؟ نو دا پروټین دی دا په لیور کې جوړیږي جګر کې کلیجی چې ورته موږ او دا په وینه کې زموږ موجودي په سیرم کې دننه دا موجودي. تاسو ته فزیولوژي کلاس کې به سر ویلي چې یاره چې کله د بلډ نه موږ هغه کلټینګ فیکټر وباسو جمعوېدو والا پروټین فایبرینوجن چې نو بیا چې کوم پاتې شي پارټ نو هغې ته موږ سیرم وو. په سیرم کې دننه دا البومین موجودي او د ټولو نه زیات مقدار کې. نو د پروټین present in albumin and which is in major amount is albumin protein. globulin چې دی نو دا په لیور کې می او په سپلین کې چې دی دا موجودي او د دې نه علاوه مسلز کې هم دا لږ ډېر موجودي او دا چې دی په هیټ باندې کوګولیټ کیږي. په اوبو کې خو خیر دا ګلوبولین نه حل کیږي خو په سالټ سولوشن کې چې دی نو دا لږ ډېر حل کیدی شي. It's readily soluble in water, لږ ډېر حل کیږي but more soluble in dilute salt solution. په سالټ سولوشن کې ګلوبولین حل کیږي. بل دی ګلوبین. نو تاسو به هیموګلوبین ټکي اورېدلی. هیموګلوبین دا چې کوم دا مونږ اکسیجن وردن نه کو نو زمونږ په دې وینه کې دننه یو پروټین دی هغې ته هیموګلوبین وایي. نو دا ګلوبین ټکي ته وګورئ دا هغه ګلوبین پروټین دی. دا ګلوبین چې دی دا د هیم سره یوځای شي نو هیموګلوبین جوړ شي. هیم وینې ته وایي یعنی دا پروټین وینه کې اکسیجن نه دی اکسیجن دا د بدن هر حصې ته رسوي. هیموګلوبین ټیک اکسیجن ټو ایوری پارټ اف د باډي. هلته بیا هغه اکسیجن چې دی نو هغه خوراک مات کړي د هغې نه انرژي پیدا کوي. دې طریقې ته موږ وایو ریسپایریشن. بیا د پرولامین. پرولامین چې دی دا پروټین دی او دا چې دی راځي د دې مثال دی په غنمو کې ډېري لکه دا پرولین چې دی د دې مثال دی جلایډن اف ویټ غنم کې دا موجودي. هیسټون چې دی تاسو کروموسوم ټکي اورېدلی دی. کروموسوم چې دی تاسو نوم اورېدلی کروموسوم د دوه ورډ نه جوړ دی. کروم مین کلر او سوم مین باډي. نو کروموسوم مین کلرډ باډي. کروموسوم چې دی دا د والدینو نه بچو ته خصوصیات منتقل کوي نو او هر کروموسوم چې دی دا په دریو حصو باندې مشتمل شوی ډي ان اے باندې آر ان اے باندې او پروټین باندې. په یو کروموسوم کې تقریبا 35% چې دی نو ډي ان اے 60% پکې پروټینی او 5% چې دی نو هغه پکې آر ان اے. اوس دا پروټامین څه شی دی؟ دا هیسټون څه شی دی؟ نو هیسټون چې دی دا هغه پروټین دی چې دا ډي ان اے او په
डी एन ए د کروموسوم کې یعنی دا موجودي کروموسوم کې دا هیسټون موجودي دې ته موږ نیوکلیو پروتین مو پروټامین چې دی دا نیکست پروتین دی او دا نیوکلیو پروتین دی دا د डी एन ए سره موجودي البومینایډ چې دی نو دا هم پروتین دی او دا په دریو کټګوریز کې راځي په دې کې کیراټین راځي دا زموږ په هیرز کې دي دا پروتین نیلز کې دي او په د نورو ځناورانو په ښکرانو کې دي کیراټین او دا کیراټین چې دی دا په دې حصو کې بیا چې دی ورپسې دی کولیجن نو کولیجن چې دی دا د ټولو نه زیات پروتین چې زموږ بدن کې دی د موست ابنډنټ پروتین ان هیومن باډي از کولیجن او دا چې دی نو زموږ دا غوښه کې کنیکټیو ټیشو چې ته موږ وایو کنیکټیو ټیشو کې دا ډیر موجود دی نیکست چې کوم پروتین دی دا د الاستین پروتین چې دی دا رګونو کې آرټریز چې ته موږ وایو هغه کې چې دی نو دا په زیات مقدار کې موجودي نو دا ټول سمپل پروتین شو سمپل پروتین څه شی دی سمپل پروتین هغه پروتین دی چې کله هغه مات شي نو هغه موږ ته صرف او صرف امینو اسید راکوي بل څه نه راکوي لکه البومین د انډې دا سپینه حصه چې دی نو دا البومین دی دا په لیور کې جوړیږي دا البومین خوراکونو نه حاصلېږي او دا زموږ سیرم کې موجودي ګلوبولین چې دی نو دا په لیور کې می سپلین کې جوړیږي اوبو کې نه حل کېږي او په سالټ سولوشن کې حل کېږي خو بیا ګلوبین دی نو ګلوبین چې دی دا وینه کې دننه کوم اکسیجني دا هریسې ته وړي پرولامین چې دی دا په غنمو کې او هیسټون او دا پروټامین چې دی نو دې ته موږ نیوکلیو پروتین مو دا په ډي ان اے کې ډي ان اے سره لګېدلی کنه کرومو پروتین دی او البومینایډ چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه په دریو کټګوري کې موږ ډیوایډ کړی دي کیراټین دیس از لانګ تھریډ لایک سټرکچر لري د تار په شان شکل دی او دا چې دی کلک پروتین دی په اسانه باندې نه ماتېږي دا زموږ په نوکونو کې په ویښتو کې مې او په د نورو ځناورانو په ښکرانو وغیره کې دا چې دی د سب پرندو په پنجو کې مې د دې نه علاوه چې دی دا پروتین په اسانه باندې نه ماتېږي ډېر ټف پروتین دی کولیجن چې دی دا د ټولو نه زیات پروتین دی په بدن کې او په سیرم کې ګورې د ټولو نه زیات البومین دی او بدن کې د ټولو نه زیات کولیجن دی دا په کنیکټیو ټیشو کې او الاستین چې دی دا رګونو کې بیا ورپسې دی کنجوګیټډ پروتین کنجوګیټ د دې ډیټیل به موږ مخکې وایو خو دا یو خبره ورسره تاسو یاد ساتئ چې دا دی کې کنجوګیټډ پروتین څه ته ویل کېږي هغه پروتین چې په هغې کې ورسره پروتین خو وي خو ورسره یو بل ګروپ هم لګېدلی هغې ته کنجوګیټډ پروتین وي لکه نیوکلیو پروتین هغه پروتین چې هغه خو وي ورسره نیوکلیک پارټ لګېدلی لکه ډي ان اے وغیره ورسره هغې پروتین ته موږ څه نیوکلیک پروتین لیپوپروتین نوم نه ظاهره ده هغه پروتین چې هغې سره لیپټ لګېدلی فاسفوپروتین هغه پروتین چې هغې سره فاسفورس لګېدلی ګلایکوپروتین دا خو ما مخکې ویلو ګلایکوپروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه ورسره کاربوهایډریټ لګېدلی هغې پروتین سره کروموپروتین چې هغې سره کروم کمپاونډ لګېدلی کلرډ چې کوم لګېدلی هغې ته مونږ کروموپروتین وایو میټالوپروتین هغې ته ویلی کېږي چې هغې کې پروتین سره سم میټل آینز لګېدلی لکه زنک شو دغه شان دی نو هغې پروتین ته مونږ څه وایو میټالوپروتین نو دا چې دی دا کنجوګیټډ پروتین شو بیا ورپسې ډرایو پروتین دی ډرایو پروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه د سمپل پروتین نه او د دې کنجوګیټډ پروتین نه په مختلف طریقو باندې روزي یعنی دا هغې نه جوړیږي هغې کې بیا پرایمري ډرایو پروتین راځي او سیکنډري ډرایو پروتین راځي څنګه د دې پرایمري دا کنجوګیټډ او د دې سمپل پروتین نه دا روزي په هیټ باندې په ټمپریچر باندې په انزایمز په مدد سره په دې طریقو باندې چې دی نو دا سمپل او کنجوګیټډ پروتین چې دی د دې نه بیا نور پروتین جوړیږي هغې ته موږ ډرایوډ وو په هغې کې بیا دوه قسمه دي پرایمري ډرایو پروتین او سیکنډري ډرایو پروتین پرایمري ډرایو پروتین د موږ ډینیچر پروتین وایو یعنی دا هغه پروتین چې هغه د هیټ په ذریعه باندې چې دی نو ډینیچر شوي یعنی را اوده شوي غوندي او سیکنډري ډرایو پروتین چې دی دا
هغه پروتین دی چې هغه کې بیا مختلف کټګوریز راځي مطلب هغه پروتین دی چې هغه بیا د پرایمري پروتین نه راوځي د دې ډیټیل شاته را روان دی دا به مونږه ډیټیل کې وایو فلحال فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن چې دی نو دا مونږه د دې کلاسیفیکیشن لږ غونته وی ډیټیل را روان دی خو دا نقشه به تاسو د فزیوکیمیکل والا نن یاد کړئ او دا نور درې چې پاتې شو کنه فنکشنل والا فنکشنل کلاسیفیکیشن سټرکچرل او on their level of organization دا درې به ان شاء الله موږ وایو بیا دې نه پس د دې ډیټیل لیکه خیری نو فزیوکیمیکل کې تاسو یاد ساتئ چې درې ګروپ دي سمپل کنجوګیټډ او ډرایو سمپل کې بیا دا راځي لاندنی البومین شو لوبولین وغیرہ کنجوګیټډ کې دا چې کوم ګروپ ور سره لګیدلی او ډرایوډ هغه وی چې هغه د دې پرایمري د دې سمپل او کنجوګیټډ نه په مختلف طریقو باندې ډرایوډ کیږي هغه کې بیا پرایمري ډرایوډ راځي چې هغه مونږه هغه ته د نیچر پروتین وایو چې هغه هیټ په ذریعہ باندې هغه لګ ان اکټیو شي وي او ډرایو سیکنډري پروتین یا سیکنډري ډرایو پروتین چې هغه د پرایمري ډرایو پروتین نه ډرایو کیږي نن لپاره دا کافیو که تاسو اني کوېسچن تاسو باندې کولای شئ تاسو په انتظار باندې واتس اپ ګروپ چې دی هغه کې هم کولای شئ او دلته چې تاسو ویټ کوم اني کوېسچن تاسو یې باندې کولای شئ نن پورې دا کافي او ان شاء الله سبا به چې دینو د دې فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن نو مخکې چې دینو موږ زو فنکشنل کلاسیفیکیشن چې دا به سبا ډیسکس کوو تاسو تکار دا دی چې دا اوسه پورې پروتین موږ څومره وي دا چې تاسو ریوایز کړئ او سب پرابلم تاسو پکې کوېسچن کولای شئ که پوهې دوباره به ان شاء الله ډیسکس کو او دې کې چې دینو رستو بیا څه ټیسټونه را روان دي د کاربوهایډریټ او فیټس او د پروتین چپټر کې یو مطلب دا دی چې یو درې پریکټیکلی پاتې دي ان شاء الله چې تاسو لیب کلم ریګولر روټین کلاسز تاسو سٹارټ شي نو ان شاء الله غوښو او فلحال چې دې ځای پورې تاسو دا بالکل ټیک رو رسوي چې تاسو ته پرابلم نه نو الحق صاحب